بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو زم تاسو ورور سجاد علي تاسو ګورئ علم-news.com. مینوالو دا ټایم کې چې په ضلع بنیر ریال چغرزي کې موجود یم د پانوس ګوجر چې کوم چیلم سلوختم هغه ډېر په جوش او خروش سره ومنځل شو. د ملک مختلفو زیګون پکې خلک راغلي دي، ورکرز راغلي دي، عوامي ورکر پارټي داغونه په تاسو کو چې داغو څه تاثیرات دي. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دلته کوریج ورکوي. زمانو نرګس افشین خټک دی د پیښور نه راغلی یم او د عوامي ورکرز پارټي د صوبایي صدر شهاب خټک لور یم. دلته کې نن تاسو کتل چې په لوی ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. هغه ولس راغلی او چې مظلوم ولس، غریب ولس او محکومې طبقې او د مختلف پارټیو خلک دلته راغلي وو. فانوس صاحب د مرګ څلوېښت ورځې پوره شوې، د هغې څلوېښتي وه د پارټي دا فیصله وه چې جلسه به کوو، نو لرې لرې نه خلک راغلي وو. فانوس صاحب زه وایم چې د تعریف محتاج نه دی. هغه یو داسې شخصیت و، یو داسې نظریه وه چې همیشه یې د مظلوم دپاره، د غریب دپاره، د کسان، د مزدور، د ښځې، د هر چا دپاره هغې اواز اوچت کړی و. همیشه د هغې چې زما کومه خوبي خوښه وه نو هغه هم د هغې دا خوبي وه چې هغه و یو لیډر، خو چېرته یې ځان لیډر نه و ګڼلی. همیشه یې د یو ورکر په شان کار کړی و. همیشه به هر یو ښې او بدې له به ځان رسول او چېرته یې دا نه و ګڼلی چې زه بیمار یم او زه دومره سفر نشم کولی یا زه دومره مزل نشم کولی. تاسو دا د بودال او ریال غرونه وګورئ او د دوی د کور دا لارې وګورئ نو تاسو به حیران شئ چې آیا هغه څنګه شخصیت و چې د دې غرونو نه راپاڅېدلی او د دې مظلومانو دپاره آواز اوچتولو. او بل د هغې دا خوبي به مې تاسو ته وایم چې ډېره مې خوښه وه چې همیشه هغې د ښځې د برابري خبره کوله چې په دې دغې کې نړۍ کې نیمه حصه چې ده نو هغه زنانه ده او دا ډېر د کم لیډرانو ورکرانو دغې چې هغه چېرته د زنانو په حق هم خبره کوي. نو هغې همیشه د هر انسان دپاره، د هر مظلوم دپاره، د هرې زنانه دپاره آواز زمونږ خپله دا کوشش دی چې د فانوس صاحب دا نظریه مخکې بوځو او د هغې چې کم جدوجهد و هغه مونږ داسې پاتې نه کړو بلکې هغه مخکې بوځو او کوشش به کوو چې د هغې غوندې نور فانوسونه مونږ راپاسو او دا جدوجهد جاري وساتو. میډم دا ټایم چې زموږ پروګرام کم کتونکي ګوري ستاسو په شان زموږ خویندې چې دي هغوی ته څه پیغام ورکوئ؟ هغوی ته هم دا پیغام ورکوم زه چې بره لاړم د هغوی د خویندې میندې او د کور زنانه مې ولیدې نو هغوی ته مې هم دا ویل چې فانوس صاحب خو داسې شخصیت و چې هغوی همیشه د زنانو دپاره خبره کوله او ډېر به خوشحالېدو او زموږ غوندې فیمیل به یې چې کتو نو دا به یې شوق و چې زما د کور دا ښځې به هم روزي. نو زه یم چې هر یو کور زنانه دې روزي او موږ سره په دې ځکه چې د دې نړۍ نیمه حصه زنانه ده نو ضروري ده چې زنانه او نارینه چې دي نو دا یو ځای جدوجهد وکړي او مخکې خپل دغه بوځي.